السلام علیکم منظور صاحب. منصور صاحب یې که منظور یې کوم یې وي، منصور نوم دی لکه منصور خپلواک. منصور خپلواک صاحب، تاسو سره بل زموږ خبرې شوې وي، تاسو به چې انشاءالله په 18 تاریخ به حاضرېږو، نو تاسو هم حاضر یاست. اورو جو زما نېټ کمزوری دی، نو اوس دې کې به زه څه وویلی شم، دې کې الله دې پکې ها دوستان زه لږ منتظر یم، که زما غږ لرئ زه یو څو دقیقې د نېټ مې سم شي، زما انټرنېټ سم نه دی، خبرې کوم درسره. صحیح ده انشاءالله موږ حاضر یو، موږ ستا انتظار کوو. ما وویل منې ستړی مه شې، په خیر ډېره مننه الله دې چې خوشحاله راغلې. زه خو راغلی یم، زه خو نیمې ګنټې نه راغلی یم، زه خو ستا انتظار کوم. موږ خو نیمه ګنټه مجلس هم وکړو، دلته خو ګپ شپ هم ولګو او موږ ستاسو انتظار کولو. موږ چېرې واده هم کړې ده چې بیا واده خلافي را نه شي، نو تاسو هم راغلی، موږ هم الحمدلله راغلي وو. الله جزای خیر درکړي درته تاسو ته. ښه ما ورته بل ورځ دغه کړې وه، ویلې چې یاره په یو موضوع به بحث کوو، نو داسې 2 منټه ته خبره کوه، 2 منټه به انشاءالله زه خبره کوم. ما ورته به یوه دعوه ایښې وه، په هغه دعوه به بحث کوو. ما ویلي وو چې تعین د اله باندې به بحث کوو، چې تاسو دا نظریه ده چې دا دنیا د مادې نه پیدا شوې، بیگ بینګ وشو، بیگ بینګ نه وروسته بیا دا دنیا خود به خوده اوس چلیږي، او بس بیگ بینګ هم خود به خوده شوی. زمونږ دا عقیده ده چې دا الله رب العزت پیدا کړی دی، او الله رب العزت د دې خالق دی، د دې مالک دی، او د دې رازق هم دی. دا زمونږ دغه دی. زه به په خپله دعوه باندې دلیلونه ویم، او ته به په خپله دعوه باندې دلیلونه وایې چې ته دا وایې چې یاره دا دنیا بیگ بینګ وشو، بیگ بینګ د وجې نه دا خود به خوده چلیږي. نو زه به په هغې باندې تاسو باندې سوالات کوم، تاسو به زما په عقیده باندې سوالات کوئ. دا خبره به مخکې موږ بوځو. ستاسو دا خبرې سره زما که د خبرې سره اتفاق لرئ خو هم ووایه، که اتفاق نه لرئ نو هم تاسو خبره وکئ. ډېر مننه خبره دا چې دا به تاسو ماته وایي باندې تاسو یو امید وکړه چې تاسو وایي چې دا هر څه په خپله سر به خود کېږي. د دې بیگ بینګ مې یاد کړ چې د دې لپاره ما خو دا نه دي ویلي، زما دغه کوم موقف چې تاسو وړاندې کړ، زه داسې موقف نه لرم. زه تاسو سره ستا په موقف باندې غږېږم چې دلته راغلی څه ته وایې، زما د په دې لپاره کوم دلایل دغه دی منصور صاحب، داسې دی مناظره چې کېږي داسې یو طرف ته نه کېږي، جانبینو طرفه کېږي. ته چې ملحد یې، ته د الحاد د طرف نه ناست یې. تا ویل زه ملحد یم، د ملحدینو چې د خدای نه انکار کړی، د بیگ بینګ د وجې نه د انکار کوي چې دا اوس د بیگ بینګ وشو، دا خود به خوده چلیږي. ته زما مقتدي نه چې یاره دلته ته زما سوالونو ته راغلی او صرف ما نه سوال کې، دلته زما په عقیده رد کې، زما په عقیده رد کې. ته خپله هم عقیده لرې، ته هم عقیده لرې، ته بیگ بینګ عقیده لرې، ته ایولوشن لرې، دا ستا نظریه ده، دا ستا عقیده ده. که ته یې منې او که ته یې نه منې، ستا نور ملحدین یې مني، ستا مشران یې مني. هغې سره زه چې تا سره اوس کوم بحث کوم، نو دا مناظره کوو. مناظره کې یوه دعوه ستا رالي، یو زما عقیده، یو ستا عقیده. که ته وایې چې په ارتقا بحث کوو، د ارتقا به وکړو، خو بل اوس تا ما سره دا ومنله چې ما او تا به په دغه باندې په تعین د خدای به بحث کوو. تعین د خدای کې زما د طرفه زه د خدای د وجود قایل یم، او ته د بیگ بینګ قایل یې، او د مادې د استقلال قایل یې چې دا بیگ بینګ شوی دی او ماده خود به خوده چلیږي. که ته اوس دا نظریه دلته نه منې، نو هغه به ستا ځان له جدا مسله وي. خو موږ چې مخې ته راځي، ملحد به ما ته چې ما ته ملحد معرفي شوی، اوس به ته د ما د هیرې نه چې سوالونه را باندې کوي، ته به خپله عقیده پټې، نو دې ته خو موږ ته نه پرېږدو چې ته به صرف په ما سوال کوې او زه به سوال نه کوم. که ته یو سوال کې، زه 50 سوالونه لرم. ما یو کتاب لیکلی دی د ملحدین نه 1000 سوالات، نو ته به یو سوال لرې او زه 1500 سوالات تا باندې لرم. مننه مولوي صاحب. دا ډېره جالبه ده چې ما کوم څه نه دي ویلي او زما په موقف خبرې کوي. تېره ورځ هم تاسو سره ما دا خبره وکړه چې د الله تعالی د وجود په اړه باندې به خبرې وکړو. دا چې زه د جهان لپاره کوم موقف لرم، هغه تاسو ته تر اوسه ما نه دی ویلی، او نه د جهان د خلقت په مورد باندې ملحدین داسې خاص کومه عقیده لري چې ته د هغې عقیدې په اساس باندې سوالونه وکړې. نو فلهذا روش دا دی چې دعوه د خالق ته لري. ستا
په دغه دعوه کې یو ټکی استفاده کېږي چې الله او بل ټکی ورسره ته د خلقت استفاده کوي. نو زما د بحث موضوع تا سره د الله تعالی په اړه باندې ده. دا چې ته اوس ما باندې تهمت تړي چې ته الله تعالی څخه انکار کوي. انکار خو د یو موجود نه کېږي چې یو وجود ولري یو څه او زه په هغې نه انکار کوم. دې ته وایي انکار. اوس د دغه الله په اړه باندې تا ماته هېڅ نه دي ویلي. په ما باندې دغه ملحد کلمه ته ولې دي. ما ته تېره ورځ هم دا خبره تکرار کړه چې مولوي صاحب تاسې ملحد څه شي ته وایي. تاسې په هغې ورځ ماته ځواب رانه کړ. که ستا هدف دا وي چې ملحد هغه چاته وایي ما چې الله څخه منکر وي، زه موقف د الله په اړه باندې زما دا دی چې تاسې ماته د الله په اړه باندې خپل نظر ووایئ چې دا تاسو څه شي ته وایئ، چې زه بیا خپل موقف څرګند کړم، یا یې رد کړم او یا یې ووایم یا یې قبول کړم. اوس تاسې ماته جام ولاړ یاست، هېڅ مو نه دي ویلي او وایئ چې ته منکر د الله نه. دا خو ډېره جالبه خبره ده. دوسته که تا یاد وي دا ګروپ کې ملګري موجود دي، ما ته ویلي چې ما ته په تعین د خدای بحث کوو. یعنې که زه دروغ وایم دا ملګري دي ما ته ووایي. ما ته هغه وخت دا دعوه ایښې وه چې ګوره ته هم د وجود قایل چې هغه وجود چې دی هغه ماده ده. ما درته ویلې زه د خدای د وجود قایل یم، ته د مادې د وجود قایل چې دا مادې په وجه هر څه چلېږي. اوس ته خپلې دعوې ته نه راځي. ته وایې چې یاره ما څه نه دي ویلې، نو ته ملحد یې. تا په خپله بل ورځ دا اقرار وکړو چې زه یو ما چې درس کوو تا به ویل چې یاره شکر دی چې داسې یو ملا شته دی او زه ملحد یم. ملحد تا ویلې چې څه ته وایي، نو ما درته ملحد په لغوي معنا کې تا په ما الزام ولګو چې تا اسم نه دی ویلي. ما تا ته د لغوي معنا نه د ملحد تعریف وکړو چې کوږوالي ته وایي، لحد ته موږ یو طرف ته کېدو ته وایي، او اصطلاحي تعریف مې هم د ملحد کړی. الملحد هو الکافر بالله وبالادیان کلها، دا مې تعریف کړی. ملحد چاته وایي چې د ټولو مذاهبونو د الله د وجود نه انکار کوي. مخامخ سترګو باندې په ما دروغ ویلي چې تا ما ته تعریف نه کړی. ته وایې چې یاره زه د جهان په باره کې څه حقیقت لرم. د جهان په باره کې ته دقه حقیقت لري چې کوم دا ملحدین د خدای د وجود نه انکار کوي. زه تا نه دا سوال کوم چې تا د خدای د وجود ته خو یو مسلمانه معاشره کې پیدا شوی، هغه کمې خبرې دي چې تا د خدای د وجود نه ته څه شی شوې، ته منکر شولې، تا د خدای د وجود نه انکار ولې وکړو، ته ولې ملحد شولې؟ ته د دې خبرې ماله به جواب راکړي. ته وایې چې د الله تعالی د وجود ته قایل یې. الحمدلله زه د الله د وجود قایل یم. اول د الله وجود ته رسېدو نه مخکې ته کوم ځای نه راغلی او زه کوم ځای نه راغلی. په دې به ما ورته بحث کوو. که په دې موضوع را سره بحث کوې چې ته یو دعوه زبا ده یو ستا ده، ته د بیگ بینګ نظریې قایل یې، ته د ارتقا د ایولوشن قایل یې، زه د خدای د وجود قایل یم. په دې بحث کې یو دعوه باندې به زه خامخا تا سره بحث کوم. دا نه چې صرف ته زما مدعا ثابتول غواړې. زه خپله مدعا به درنه، زه به د خدای وجود، دا خو زما ستا هغه مبادیات دي، هغه زما ستا ابتدایي خبرې دي. زما ستا چې کله دغه شروع شي دعوه او جواب دعوه پوره شي، ما ته به بیا په دلایلو باندې راځو. اول ما ته یو بل سره خپل ځان مطمئن کو چې زه د الله د وجود قایل یم. د الله تعالی زه تا نه یو سوال کوم چې د الله تعالی د وجود ته قایل نه، تا سره کم دلیل دی په دې خبره باندې؟ یو عقلي دلیل دلته بیان کړه چې د الله وجود نشته دی. که ته وایې چې ته عقلي دلیل بیان کړه، زه د په بل ټرنګ کې بیانوم. دا سوالونه ځان سره ولیکه. زه تا نه دا سوال کوم چې د الله تعالی ته چې وایي چې الله نشته دی، یو عقلي دلیل موږ ته بیان کړه چې الله ولې نشته دی. دویم سوال دا دی، اول سوال دا ځان سره زه لیکم چې بیا ستا ذهن کې وي. اول سوال دا دی، الله تعالی په نشوالي باندې یو دلیل بیان کړه موږ ته چې الله نشته دی. پوه شولې؟ یو دلیل ته موږ ته بیان کړه. دغه شانته کې بل زما وخت پوره شي. بل سوال دا دی چې یو شی ثابتېږي په څه سره ثابتېږي؟ د دې خبرې وضاحت وکړه. یو څیز چې ثابتېږي دا په څه شي سره ثابتېږي؟ هر شی چې ثابتېږي د لپاره څو معیاره پکار وي. د دې دوه خبرو دا زما او ستا سوال دی او دا ستا زما او ستا خبره شو. مخکې به ما او تاسو دې کې به د الله وجود هم ثابتېږي او بیگ بینګ هر څه به پکې ثابتېږي. ته د الله په وجود باندې یو داسې یو دلیل پیش کړه چې ته وایې چې الله وجود نه لري، خلاف عقل دی. دا دلیل دی، دا دلیل په پیش کا. او یو څیز چې ثابتېږي دا په کم معیار سره ثابتېږي؟ د دې وضاحت وکړه. جزاک الله. ډېره مننه مولوي صاحب. 12 دقیقې دي، 2 منټه زه وخت لرم. مولوي صاحب تاسې بار دغه تهمت په ما باندې تړئ چې الله تعالی له وجود څخه تاسې انکار کړی دی. زه بار تا ته دا خبره تکراروم چې دغه د الله په اړه باندې چې ته یو د وجود خبره کوي، یو بله د الله خبره کوي.
د دغې دواړو ترمنځ ته لږ وضاحت ماته راکړي چې زه د الله نه یا انکار وکړم او یا یې ومنم. دغه د الله په اړه باندې ته فقط ماته یو استفاده کوې. شاباسي دا څه شی دی؟ سوال دې ختم شو. او دویمه خبره مونږ شاباسي نه دویمه خبره د طبیعت په اړه باندې ده. ته د بیگ بینګ یادونه بار بار کوي مولوي صاحب. ته زما په نظر باندې دغه د طبیعت په اړه باندې بحث کول دا یو ساینسي روش دی. د دې لپاره چې موږ په طبیعت پوه شو ته هم باید ما ته معیار ووایې چې د طبیعت لپاره چې موږ بررسي کوو موږ کوم ځان سره هغه معیارونه لرو د طبیعت لپاره چې ویې پېژنو چې دا څنګه کار کوي. هغه ساینټیفیک روش دی او په هغې کې کاز او افیکټ شرط دی. خو د ستا په دعوه کې د کاز او افیکټ ته باید په هغې باندې خبرې وکړي. ماته زما دغه لومړنۍ پوښتنه بیا تکراروم چې ته دغه الله تعالی دا څه شي ته وایې کله ما ته تعریف وکړي چې وپېژنم ستا په نظر کې الله څه شی دی چې زه د وجود نه یا اقرار وکړم یا منکر شم. ځکه تر اوسه تا ما ته د الله په اړه هېڅ نه دي ویلي او ته ما ته وایې چې ته منکر یې. دا خو تهمت دی مولوي صاحب. نو فلهذا ته ما ته د الله په اړه باندې یو څه ووایه چې زه ته یې منکر انکار یې وکړم او یا یې ومنم. ښه جزاک الله. تاسو دا ویلې که نه چې تاسو ما باندې د ملحد ټاپه لګوئ. مړه دا ټول دا ګروپ یو چې په هغه ورځ ته راغلی تا په خپله ونه ویل چې زه خپله یو ملحد یم. ته دا ګروپ مې کولاو کوي دا ټول ملګرو تاسو وانه اورېدله چې دا راغی او ده په خپله ویل چې زه ملحد یم. زه در باندې څنګه فتوا لګوم؟ زه په خپله باندې اقرار وکړو فخر دې کوو چې زه ملحد یم. صرف تاسو یو منټ د خپل اقرار کړی و که نه یې کړی؟ خپل اقرار وکړو نو زه څنګه دا په ما الزام لګوي چې تا خو په خپله اقرار کړی دی چې روز زه په خپله باندې ملحد یم. یو منټ تاسو واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. صرف پتا باندې شاهدان تیروم چې تا په ما الزام ولګو چې ته ما ملحد معرفي کړې. ما ویلې تا په خپله ځان ملحد معرفي کړی دی. وروره زه درته دا وایم چې ته خپله باندې تا ملحد ځان معرفي کړی، ته په ما باندې څنګه الزام لګې؟ بل تا دا ویلې که ملحد ته څه ته وایې؟ د خدای نه انکار ته نه کې د خدای نه انکار کې تا په خپله ما ته ونه وایې زه ملحد یم. زه خدای خالق ته وایم. خالق زه خدای خالق ته وایم. خالق پیدا کوونکی پیدا کوونکی د ټول کائنات نه. زه تا ته دا سوال کوم چې ته مسلمان وې تا ولې الحاد اختیار کو؟ تا د خدای د وجود نه ولې انکار وکړو؟ ما تا باندې دا سوال کړو. او یو سیس چې ثابتېږي د خدای وجود ثابتېږي په څه سره ثابتېږي؟ لکه د دې خبرې به ما ته وضاحت وکړي. دا سوال دا زما ته باندې تا ویل چې دا د بیگ بینګ خبره ده د طبیعتو سره ده. خو موږ دا ویو چې دا طبیعت دی خو تا ته عقیده جوړه کړې دا د نظریه ده. اوس دا اوس تاسو د بیگ بینګ اوس تاسو موږ باندې په بیگ بینګ باندې تاسو باندې موږ سوال کوو. اوس تاسو دې تختې زه تا باندې سوال کوم د بیگ بینګ باره کې. زه تا باندې دوه سوالونه اوس کوم. دا بیگ بینګ چې پیدا کېدو دا ماده چې خود به خوده پیدا کېدله بغیر د خالق نه په ده کې حیات موجود و او که نه و؟ د دې خبرې به جواب راکړي. که حیات موجود و ام وی و که حیات پکې موجود نه و ام به پکې وي. د دې خبرې به ته ماته وجه دو. بیا ته ویل چې د کاز او د افیکټ نو د کاز او د افیکټ خو موږ قایل یو چې دا ټول کائنات دپاره الله یو سبب دی. دا د الله وجود باندې سبسې بړه دلیل دی. د ټول نه لوی دلیل خو د الله په وجود هم دقه دی چې د دې ټول کائنات دپاره الله تعالی سبب دی. الله رب العزت چې دی دا واجب الوجود ذات دی. تا ویل چې الله څه شی دی؟ د الله تعریف وکړه. د الله تعریف خو تا ته ما بل وسم کړی لیس بجسم ولا جوهر ولا عرض. ما تا ته ویلو چې الله جسم نه پاک دی، الله جوهر او عرض نه دی. ما تا نه دا سوالم کړی چې جوهر او عرض پیژنې که پوه دې کړم؟ تا ویلې نه زه په دې باندې پوه یم. الله تعالی چې دی دا خو واجب الوجود ذات دی. تا ویلې چې د الله په باره کې تاسو نه دی ویلي. الحمدلله د الله په باره کې خو زه لګیم دلته ناست یم د الله په وجود باندې. زه تا سره چې دلته ناست یم زه د الله د وجود ثبوت کوم او زه څه کوم ستا په عقیده باندې رد کوم. زه تا نه چې ما دا کم سوال وکړو چې تا نه چې دا کم اول ما دا سوال وکړو د دې باندې ته جواب راکړه چې د الله تعالی په نشوالي یو دلیل ته پیش کړه چې الله نشته دی. او دویمه خبردار چې د الله وجود په څه سره ثابتېږي چې زه درله هغه ویم
یو څیز ثابتېدو دپاره څه معیاره پکار وي چې هغې دله زه ویم او د علت او د معلول سلسله الحمدلله د دې په باره کې دا زموږ عقیده ده او نظریه ده او د الله تعریف مې هم درله وکړو او د الحاد وضاحت مې هم درله وکړو زه اوس ته مخکې ځه بیا به انشاءالله ما ورته خبره کوم ګوره مولوي صاحب ته بار بار دغه خبره تکرار کړې چې ته ملحد یې او لومړی سوال مې همدا و چې ته په کوم صورت کې الحاد اختیار کړی دی یعنې د الله تعالی نه منکر شوی مولوي صاحب په دې باندې ته هم پوهېږې زه هم پوهېږم چې دغه زموږ او ستاسې اوسنۍ جهان بیني د جهان په اړه باندې چې ته کوم علم لرې او زه یې لرم دا داسې نه ده چې موږ پیدا شو او له موږ سره وي نو په لحاظه دغه سوال ستا بې ځایه دی چې ته ماته وایې چې تا کله الحاد اختیار کړی دی زه دا کوم چې تا سره دغه بحث او دغه تا سره یې ناست یم په همدې خاطر ناست یم چې ما اسلام تر اوسه قبول کړی نه دی وخت چې ما اسلام قبول کړی نه دی نو په کوم اساس زه یې پرېږدم زه خو تا سره همدا بحث حاضر یم په همدې اساس یم چې ته ماته د الله تعالی په اړه باندې لږ معرفت یې ماته وکړه چې زه یې ووایم چې دا اوس ومنم که یې راباندې ستا درک راغلی دی په دې باندې ته هم پوهېږې زه هم پوهېږم چې دغه درک د انسان څنګه راتللی شي دا خو په ممکناتو باندې راتللی شي په غیر ممکناتو باندې خو درک د انسان نشي راتللی ته چې څومره فهم او درک لري زما لومړنۍ پوښتنه دا ده چې دغه درک څنګه راغلی چې د الله ته وایي چې ته منکر یې ته خو دغه د الله لږ ایمیجینیشن ما ته راکړه چې زه ووایم چې ته څه شي نه غږېږي سوالونه ستا ختم شو تا نه چې ما دا کوم سوال وکړو تا هغې نه ځان خلاص زما سوال همدغه مین پوینټ دا دی مولوي صاحب چې د الله ایمیجینیشن زما لپاره څه شی دی یو منټ تا نه چې ما کوم سوال وکړو که نه چې تا نه چې ما کوم سوال وکړو چې تا کله الحاد اختیار کړی تا وایې دا سوال بې ځایه دی ولې بې ځایه دی ته د مور د خېټې نه څه ملحد خو نه پیدا شوی ته د مسلمانه معاشره کې پیدا شوی ته پښتون ته لاړې اروپ ته اوس هلته د 2 روپو دپاره 4 روپو دپاره د خپل مذهب پرېوستو خپل الحاد د خپل خواهشاتو دپاره ته ملحد شوي ته د مور د خېټې نه ملحد نه پیدا شوی ته د خپل ژوند مقصد لري ستا خاندان اوس هم الحمدلله مسلمانان دي هغوی ولې نه ملحدین کېږي ته پوه شولې دا خبره ستا غلطه ده تا ویلې چې ماته د الله تعالی معرفت راکړه دغه خو ما تا نه تپوس وکړو چې ته یو ثبوت د څه په څه شي سره راځي د خدای وجود په څه سره ثابتېږي ته ماته ووایه چې زه درته هغه پیش کړم اول خبره ګوره په ثبوت باندې بحث دی چې ثبوت په څه سره راځي د بیگ بینګ باره کې تا نه ما سوالونه وکړو چې بیگ بینګ کېده په دې کې د ماده چې پیدا کېده په دې کې حیات موجود که نه و د دې خبرې سره جواب نشته دی بیا درته ما دا وویلې چې ګوره د بیگ بینګ چې کېدو په دې کې د اواز موجود که نه و بیا د بیگ بینګ په باره کې چې ما ته دا د نظره بل سوال کوم چې بیگ بینګ کېدو په دې بیگ بینګ کې د ده دپاره ګوره چې یو شی علت تامه کاز او افیکټ خو ته پوهېږي ماشاءالله د دې کې دپاره 4 څیزونه پکار دي یو څیز چې مکمل جوړېږي د لپاره 4 شیان پکار وي هغه دپاره فاعل پکار وي هغه دپاره علت فاعلي شو علت سوري علت غایه او علت سوري شو علت فاعلي علت سوري او علت مادي دا 4 څیزونه دا د بیگ بینګ دپاره ته ماته پیش کړه چې بیا دا بیگ بینګ خود به خود وشو دا بیگ بینګ خو د الله په وجود باندې ټول لوی دلیل دی که نه زه تا ته د الله وجود د بیگ بینګ نه ثابتوم که نه چې بیگ بینګ د علت فاعلي الله موجود دی دا موجود دی دا صورت الله پیدا کو ماده پیدا کړله صورت شکل صورت مولا ورکو مقصد معلوم دی دا خو د الله د وجود د دلایل ته بیانوم دا د الله وجود ما ته د دلیل نه ښکاري ته به چېرې ته ما ته د الله تعالی تعریف وکړه د الله تعالی تعریف ته ما وکړو چې د الله د جسم نه پاک دی الله تعالی د جسم نه پاک دی الله تعالی محتاج نه دی الله رب العزت د جسم نه پاک دی محتاج نه دی الله رب العزت زمونږ خالق دی زمونږ مالک دی دا هر څه خو الله رب العزت په خپل قدرت سره پیدا کړي دي دا ټول زه تا ته لګیا به دا دلایل کوم ما ته نه دا سوال وکړو چې ثبوت په څه سره راځي د دې خبرې وضاحت وکړه چې زه ته کوی چې زه شروع وکړم نو انشاءالله زه دله په دې باندې شروع کوم چې ګوره بعضې څیزونه دوستانو بعضې څیزونه موږ په حواسو سره معلومو ګوره په سترګو سره یې رینو په خوله باندې په سکو په لاسونو یې مسه کوو په غوږونو یې اورو بعضې څیزونه موږ عقلي استدلالاتو سره ثابتو عقل ویو اوس عقل ما ته وایي چې دا شپه ده که زما دا وګوره عقل په ذریعه زه ګورم چې هلکه دا اوس بجلي تلې ده د عقل په ذریعه زه ګورم چې په لاره کې زه وګورم چې د خپو خاپونه دي په دې انسان تېر شوی دی زه چې یو چېرته لاړ شم او زه یو محل وګورم دا زما عقل وایي چې دا چا جوړ کړی دی دا خو نه چې دا خود به خوده شوی دا ټول کائنات چې الله پیدا کړی الله موجود دی که نه
ما ته ویل چې د الله په وجود چې الله نشته یو عقلي دلیل ته ما ته پیش کنه ته داوا لري چې الله نشته دی چې دا نشته دی نو چې دغه خبره ده چې نشته دی ته یو دلیل په پیش کړه بعضې څیزونه موږ په عقلي استدلالاتو سره ثابتوو بعضې څیزونه موږ څه کوو په نقلي خبر سره هم ثابتېږي د سکندر اعظم نه چې ته خبرېږي تا سکندر اعظم لیدلی دی جنګ عظیم اول او دوم تا لیدلی دی دغه شانته کې دا څونه احوال چې دي دا تا لیدلي دي دا مایکونه ملګري مایکونه بند کړئ دا څومره څیزونه چې دي بعضې څیزونه په د الله وجود څنګه ثابتېږي د هغې د الحمدلله ما په تفصیل سره د وضاحت وکړو دا بیگ بینګ د الله په وجود د ټول نه لوی دلیل دی دا بیگ بینګ دپاره علت فاعلي الله تعالی دی د بیگ بینګ ماده نه الله پیدا کړله بیگ بینګ دپاره علت سوري دا صورت الله پیدا کړو کائنات ډیزاین یې وکړو د بیگ بینګ د بیگ بینګ الله پیدا کړله دنیا او مقصد معلوم دی الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا دا دونه دلایل زه تا ته بیانوم دا تا ته دلایل نه ښکاري زه تا ته دا وایم وروره چې تا په کومه خبره باندې د الله د وجود نه انکار وکړو د الله په نشوالي باندې ماته یو دلیل پیش کا چې ته وایې چې الله نشته دی یو دلیل پې پیش کا بل دا سوال ماته نه دا وکړو چې وروره یو ثبوت په څه سره راځي دا ما چې کومې خبرې وکړې چې بعضې څیزونه په حواسو سره ثابتېږي بعضې څیزونه په عقلي استدلالاتو سره بعضې په نقلي خبر سره ثابتېږي دا خبرې ته ما سره منې او که نه منې مخکې زه د خیره مولوي صاحب ته د بیگ بینګ لپاره الله تعالی علت ټاکي د دې لپاره چې ته الله تعالی ما ته راوپېژني ته هغه یو فاعل ما ته اختیاروي وایي دا یو فاعل دی کارونه کوي حرکت ترسره کوي خلقت یې کړی دی فلان و فلان لیدل کتل دا خو ته مولوي صاحب په دې صفا پوهېږي صفات زما مین پوینټ دا دی چې ته لومړی د الله تعالی په اړه وغږېږه مخکې تا تکرار کړه په خپلو خبرو کې چې الله تعالی د جسم نه پاک دی لومړی خو ته د دغې خبرې وضاحت ما ته راکړه چې د دې څه مطلب دی الله تعالی د جسم نه پاک ما ته واضحه نه ده ستا خبره ته باید واضحه کړې د دې خبرې مطلب څه شی دی ستا لپاره ما ته د دې یعنې ته څه ویل غواړې کله چې دا خبره کوې الله د جسم نه پاک دی الله د پاک لپاره موږ یو بل ټکی استفاده کوو د جسم لپاره چې ته وایې پاک دی ناولی موږ وایو یعنې مطلب دا چې الله ناولی نه دی یعنې خیرن مطلب هماغه دی فلهذا مولوي صاحب ته ما ته د الله په اړه یو جمله خو ووایه چې زه ووایم چې اوکې اوس دا سمه ده که غلطه ده یو شی نه وایې ما ته لګیا الله جهان پیدا کړی دی دغه کائناتو لپاره یې علت ټاکي زما مین پوینټ دا دی چې ته دغه د کاز او افیکټ ترمنځ یوه بله اړیکه ده مولوي صاحب چې هغې ته ایلیت وایي دغه د کاز او افیکټ چې ورته وایي کنه دې ترمنځ ایلیت دغه د الله چې ته دغه کائناتو لپاره چې مادي دي علت ټاکي ایلیت خو یې ماته څرګند کړه جزاک الله ستا خبرې خلاصې شوې تا دا سوال وکړو که نه زما سوالونو جوابات خو شکر دی تا سره نشته دی او نه خپل عقیدې نه خبرې اوس د بیگ بینګ نه مې راټینګ کړی انشاءالله هغه نه ما درله په تفصیل سره دا خبره وضاحت وکړو چې یو څیز ثبوت په څه سره راځي چې زه درله پیش کړمه زه درته ویم ما درنه دا سوال وکړو چې دا ګوره بعضې څیزونه موږ په حواسو سره ثابتوو بعضې عقلي استدلالاتو سره ثابتوو بعضې په نقلي خبر سره ثابتېږي دا ته منې که نه منې ته وایې چې الله نشته دی نو یو دلیل عقلي پې پیش کړه چې دا زه دا بیگ بینګ باندې ما مختلف سوالونه وکړو تا ویلې چې ته بیگ بینګ دپاره الله علت منې دا تا وکړو دا اوس د سوال وکړو دا درې څلور خبرې تا اوس نږدې وکړې بالکل دا حقیقت دی دې نه څوک انکار کوي زه دا دعوه لرم چې بیگ بینګ دپاره دا بیگ بینګ چې شوی دی دا علت تامه دی څه شی دی دا علت تامه دی علت تامه هله یو څیز ګرځېږي چې دا وجود ته راشي دا کائنات وجود ته راغلی دی دا د الله په وجود باندې لوی دلیل دی بیگ بینګ الله رب العزت دا کائنات پیدا کړی دا ورته الله ورته فاعل دی علت فاعلي پکې موجود دی ماده پیدا کړې ماده نه وه سټیفن هاکینګ کوي زه اوس کې مرکو لاومه زه د سټیفن هاکینګ اقوال لا جمع کوم ما سره د سټیفن هاکینګ ټول کتابونه موږ مطالعه کړي د نیوټن نه واله د آینشټاین سټیفن هاکینګ ټول کتابونه موږ مطالعه کړي هغه وایي کائنات په دې وخت کې الله رب العزت دا دغه ابتدا وکړه د وخت ابتدا بیگ بینګ ګوره بیگ بینګ چې کېده نو هغه وخت کې سو وخت نه دا د ټولو ساینسدانانو نظریه ده دا وخت چا پیدا کو دا الله پیدا کو دا د الله په وجود باندې دلیل دی کنه یو څیز چې کېږي هغې دپاره وخت پکاري یو څیز چې کېږي هغې دپاره مکان پکاري زمان پکاري دا مکان هم الله پیدا کو زمان هم که ته وایې چې دا الله نه دی پیدا کړی او دا بل چا پیدا کړی ته پې دلیل راوړه زه وایم د بیگ بینګ په وجود خو زه تا ته وایم ته وایې چې دا د الله ورته علت ثابت دی بالکل یې ثابتوم که نه دا یو حقیقت دی یو داسې تریخ حقیقت دی چې دې نه تاسو ولې انکار کوئ وروره ګوره ماده نه الله ماده پیدا کړله دغه شانته کې الله رب العزت څه وکړو صورت یې ورله ورکړو دا ماوتاینو
تا ته هم صورت درکړی ما ته هم راکړی کائنات ته هم صورت ورکړی د ژوند مقصد معلوم دی د هر څه موجود دی دغه شان ته کې مقصد یې معلوم دی د ژوند تا ته ویلی دي چې دا مرګ او ژوند مې پیدا کړی دی لپاره چې څنګه کوي دغه شان ته کې دا څلور خبرې په دې کې موجود دي تا به دا سوال وکړو چې الله د جسم نه پاک دی یعنی نعوذ بالله ناولې نه جسم نه پاک یعنی محتاج نه دی ما ته خبرو کولو کې ژبې ته محتاج یو ما ته په لیدلو کې سترګو ته محتاج یو ما ته په اورېدو کې غوږونو ته محتاج یو الله تعالی محتاج نه دی الله رب العزت د چا زمونږ متکي نه دی چیرې مونږ یو چې ما سره یو مرګري بحث کوو وې مولوي صاحب هوا مې یو جسم لري ما ورته ویلې هوا جسم لري خو دا محتاج ده دا چې دی دا حادث دی والله قدیم دی هغه واجب الوجود دی به تا ویل چې د علت او د معلول په میس کې رابطه وي دا رابطه دا بالکل دا خو دا کنه ارسطو د ارسطو قول دی د ارسطو قول بدل ان شاء الله ز پیش کوم ارسطو دا وایي چې په علت کې به یو خصوصیت وي چې دا به په دې قادر چې معلول بس کې وجود تراولي الله په دې قادر دی اللہ رب العزت چې مړه منګه وہ انسان تو بے جان سا پتھر تو نہیں ہے تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر تو نہیں ہے تو علم کا چشمہ یا سمندر تو نہیں پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ہو آج اپنے حدوں کو پہچان رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں کو رہے انسانا تا ته ژوند درکړی دی ته څه د کاڼي غونته کې خو نه پیدا کړی په کائنات کې اشرف المخلوقات پیدا کړی دا هر څه د الله په وجود منی دلیل دی کنه بیگ بینګ د الله په وجود د ټول نه لوی دلیل دی چې کوم استاخی دره ته وایې چې الله دا نه دی پیدا کړي په خپل پیدا کړي نو دا دا غز دا میدان ما ته نه سوال کړو چې ثبوت پس سر راځي دا غي جواب دی ما ته رانه کو ما ته وایې چې ته د الله د وجود نه انکار کې ما ته یو عقلي دلیل پیش کړي چې الله نشته او زه درته وایم چې الله موجود دی دا بیگ بینګ چې شوی دی دا الله کړی دی او که ته وایې چې بل چا کړی نو دا د غز دا د میدان ته زما ټیم پوره شوی دی ځه اوس کوه خبرې ګوره بار الله تعالی صفاتونه ټاکي ګوره دغه جهان پیدا کړی دی دغه پیدا کول په خپل باندې یو حرکت دی ته باید حرکت وکړي لکه مخکې چې دی ویلي چې د فعل د ترسره کولو لپاره مکان او زمان ته ضرورت دی مولوي صاحب دا خبره تا مخکې خپله باندې وکړه پوښتنه دا ده زما چې کله دغه خالق ته ماته هېڅ نه وایي کله ورته الله وایي کله ورته خالق وایي ما ته هېڅ امیجینیشن د الله په اړه رانه کړ چې الله زه دې څه وایم ما خو صفتونه ورته ټاکي خلقت یې کړی دی دا وروسته خبره ده ومولوي صاحب لومړی د دغه الله په اړه باندې ما ته لږ امیجینیشن راکړه بیا اوس زه تا ته وایم چې اوس دغه کار یې کړی که نه دی کړی زما پوښتنه همدا ده بار بار مولوي صاحب هیله کوم ما ته ووایي چې ته الله څه شي ته وایي ستا سوال ختم دا خیر لږ ماته کلیر کړه چې الله څه شي ته وایي چې زه بیا پوه شم چې آیا دا حرکت کړی که نه دی کړی دغه جهان رامنځته کړی که نه دی رامنځته کړی ته د جهان لپاره الله خالق ګوره ته موضوع دا څه شی دی ته موضوع ته نه راځي ته چې موضوع ته نه راځي نو بیا زم دلته ستا سره خبره بل خوا بوزم ته د کوم ځای نه راغلی ته تخلیق منې که نه منې اوس زما ستا خبره بل خوا لاړه اوس به انشاءالله به ورته تفصیلي خبره کوو تا د خدای د وجود ما ته نه سوال وکړو چې ته د خدای د وجود نه انکار کوې په کوم دلیل کې یو دلیل پیش کړه ما د بیگ بینګ په باره کې علت اربعه پیش کړو که وویل چې دا غلط دی خو یو عقلي دلیل پیش کړه چې دا تا غلطې خبرې کوې ما درته ویل چې په حواس خمسه سره یو شی ثابتېږي په عقلي استدلالاتو یو شی ثابتېږي په نقلي خبر یو شی ثابتېږي ته ولې د دې خبرونو زما نه ته وایې چې ما ته د الله تعالی ته زه خو د الله ته د ټولې خبرې د الله په صفاتو سره لګیم دا خبرې به جست ټول اوري زه تا نه دا تپوس کوم ته الله پرېږده راځه ما ورته خبرې کوو ته تخلیق منې او که نه منې د دې باندې ما ورته اوس بحث کوو ځکه چې ته اوس د خدای وجود ته به زه ته اله رسوم چې ته خپل تخلیق ومنې یا ته ارتقا ایولوشن ومنې ته تخلیق منې که نه منې د دې جواب ما ته راکړه لنډ په لنډ 2 منټه خبرې ختمې شو یو سوال کوه یو به کوم ته تخلیق منې تخلیق پیدا کېدل ته د ایولوشن قایل کې د تخلیق وایي تخلیق پیدا کېدل ما ته پیدا شوي ته د تخلیق قایل کې د ایولوشن قایل ارتقا قایل کې یو لنډه خبره کوه لنډه خبره به کې ارتقا قایل کې د تخلیق قایل بس جواب وکړه ګوره مولوي صاحب نه مخکې به نه ځي سوال کې جواب مخکې به نه ځي د دې جواب وکړه بس نه زما اوس موضوع نور نه چلیږي خو یا د تخلیق قایل شه یا د ایولوشن که تخلیق منی خدای به منی که تخلیق نه منی ایولوشن زما اوس موضوع دی خو لاړه زه دله دونه جوابات در کوم دونه ته وایې چې ماته د خدای ډیفینیشن ماته د خدای صفت زه دله دا لګیم کړم بار درته لګیم د خدای په صفت باندې د ټول بیگ بینګ مې دله ثابت کو ته تکړه شه خو ته زما دلایل رد کړه ته ماته د خدای د ثبوت رانه کولې مې درنه کو دا زه دله د الله د تخلیق دله نه بیانو د الله د صفات د کائنات خود به خود هیچ چیز خود به خود چیز نشد هیچ آهن خنجر ته نشد هیچ الوای نشد استاد کار تا غلام شکر ریزه نشد مولوی نشد هرگز مولای روم تا غلام شمس تبریز نشد هیچ چیز خود به خود نکیږي دا الله پیدا کړی دی منګ الله پستر ګول نشو لیدل چې دا امتحان دی په امتحان کې مقصد پټول شي وروره زما ته نه لنډ سوال دی یو سوال بکې یو بکوم ته تخلیق منی کې ایولوشن منی بس جواب وکړه
یا او یا نه؟ مولوي صاحب په جهان کې داسې یو پدیده یو علت ما ته ښودلی شي چې هغه دی سوال مې کړی یو سوال نه نه ما درته نیمه ګنټه بحث وشو د دلایل بیانوم او ته صرف اخوا دې ته تخلیق منې که ایولوشن منې لنډه خبره وکړه مولوي صاحب ته تخلیق څه شته وایي ته وایي پیدا کېدل زه دې ته وایم چې یو شی ورکې پیدا کېږي ته تخلیق سم مولوي واضح نه کړه نه د تخلیق تخلیق څه ته مړه تخلیق ته تخلیق نه پیژنې ورکېدلو تم تخلیق وایي مسلمانان داسې ګډې وډې مه وایه زه درته یم تخلیق دې ته وایي چې یو شی پیدا شي یو شی ښه تخلیق پوره تخلیق دوه نظریې دي یو تخلیق دی چې د دې نه وروسته د خدای تصور موجود دی یو ایولوشن دی چې کوم نه وروسته د خدای تصور نشته ته د تخلیق قایلې چې کوم نه د خدای تصور دی او که ته چېرته د ایولوشن قایلې چې هلته نه خدای د ده نه وروسته نشته دی د دې پسې منظر باندې ما دا سوال کړی ته راغلی الحاد رد ته ته راغلی د مذهب رد ته او ته په ایولوشن او په تخلیق نه پوهېږي نو اول پوهې که دا موضوع زده که بیا راځه زه درنه لنډ سوال کوم د تخلیق نه وروسته د خدای تصور دی ټول مذاهب یې مني او ته د ایولوشن قایل چې هغه نه وروسته خدای نشته دی ته دا تخلیق مني که ایولوشن مني د دې وضاحت وکړه جزاک الله شابه اوس مې لخه په پښتو کې ویلې ګوره مولوي صاحب بل جواب بل خوا به نه ځي دا نه نه منصور نه نه کنه دا ته مني ته تخلیق مخکې دې نه پرېږدم نه وروره مخکې به نه ځي کنه ته به مخکې نور نه ځي یا به د تخلیق قایل کېږي یا به د ایولوشن بیا چې ما ته مخکې خبره بوځو ځکه چې ما ته دا درله څه نه وایم چې د تخلیق نه وروسته خالق دا خالق پیدا کړي که دا د بیگ بینګ دا د ایولوشن په وجه باندې د ارتقا په وجه باندې د بنماس نه انسان کنورټ شوی دی ته د کومه نظریه لري د ایولوشن نظریه ده چې دا انسان د شادو نه راغلی دی نه نه ته مخکې به نه ځې وروره یا دا دیزي ته زما اوس ته هغه د بالکل هغه نه نه بحث خبره وره مولانا صاحب یو صبر کوم مفتي صاحب ګورې دلته نور مې اپشن اچوي دلته موږ بحث نه کوو دلته مفتي صاحب د دې 1 خبره ده ډېره بخښنه غواړم چې د دې خبره خلاص شي بیا ټول په پښتو خبرې وکړي ډېره بخښنه غواړم ګوره منصور وروره مولانا صاحب درته وایي چې ته د کوم ځای نه تعلیم فاطمه پېښ شي د جوګونه راوتلې دا ستا تخلیق د څه نه و چې د دې خالق پته دا لګېږي چې تر اوسه ځان وپېژنې که نه اسمان دا کوي ته د کوم ځای نه راوتلې اسمان نه راولې دي چینجوې دي ځمکې نه راوتلې دي مایکې دې راوتلې او به بیزو هګۍ راوړه هغې نه ته څنګه ته دغه ووایه بس خبره ختمه ته زه درته ګوره په پښتو کې هم ګوره منصور خانه زه تا ته په پښتو کې لاړ وایم ګوره دې کې د جنګ څه خبره خو نشته تا ته وایم وروره تخلیق دې ته وایي چې د ده نه وروسته د الله تصور موجود دی او د ایولوشن د بینماس نه پیدا کېدل د کم چې ارتقا نظریه ده چې د شادو نه پیدا شوي هغه نه وروسته د الله تصور نشته ته په دې دوو کې کوم عقیده لري اوس وضاحت وکړه مولوي صاحب دغه خبره کومه چې انسان د شادو څخه پیدا شوی دا ته نه منې زیر نه نو ته خو به د خدای په دنیا چپ بس چپ شي خبره تاسو خاموش بیا خو په دنیا کې درې نظریه ماته وخیوه د تخلیق چې ته قایل شې خو به د خدای ومنې ګوره یو منټ ګوره پرېږده که نه ګوره دې کې ګوره ته خو په خپله خدای ومنه ګوره چې تخلیق ته خپله ایولوشن نه منې خو تخلیق دې ومنو دا ټول ملګري موجود دي در باندې وروره په خپله دې خدای ومنو چې یو د نظریه ته درېیمه نظریه ماته پېښ کړه چې دا نه ایولوشن نه تخلیق مولوي صاحب خبره خو واوره ته یو ځای کې ایولوشن یادونه د ایولوشن په کوم ځای کې دا خبره لیکلې ده چې انسان له شادو څخه پیدا شوی دا خبره کومه د ورځ تیوري ده کنه دا مشهور کتاب دی بندې بشر دا یوال نو حراری غټ ملحد دی څنګه چې ته غټ ملحد دی دا وایي شپېته لکه کاله مخکې زمونږ نیا پیدا شوله د چا نه د بنماس نه کډوټ شوله زه به د لوس عبارت لفظ په لفظ ویمه پوه شولې 60 लाख पहले دا دی د هم نمبر سپه د زه لوس کې مرو رړومه
ته اوس مولوي معلوم صاحب بل کتاب ته لاړې دا د وین کتاب ته ولې لاړې بل کتاب ته د ډارون د عقیده د نظریه او زید له دینم ثابتوم زید له صرف دې کې شواهد پیش کوم به د دینم ثابتوم دا اصل د داروین په کتاب کې وایي کوم دې کې لیکلي چې انسان له بيزو پیدا شو او نه ګور د حساب دی دا نظریه د داروین په کتاب کې وایي چې لیکلي دي دا د داروین نظریه چې انسان له بيزو پیدا شو دا خبره داروین د کتاب په څو مسافه دا بدل زرا اړوم لک صبر تو کنه ګور دلته زتا د خیمه دا دې ګور موجود سے پہلے سال دا ګور د وایي دا څه کتاب دی دا ګور بندای بشر کتاب مو خیر دا ګور بندای بشر دا سوق دی دا دې کنه ګور نه دا چا دی دا ګور دا یوال دا د یوال نو حراری دا چا د یوال نو حراری نه مولوي صاحب داروین باندې دا د ډارون شاګرد دی دا د شاګرد دی د شاګرد خبره ده دا یو منټ مولوي صاحب یا خدای دې د مولوي صاحب داروین کتاب خلاص کړه داروین کتاب په امت باندې دی